بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې آخري دور کې یو بل کس نبوت دعوه وکړ، مسیلمه کذاب. دغه اسود عنسی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو صحابي ورزي او قتل. نبی علیہ السلام خبر سو چې اسود عنسی د ما یو صحابي ورغله قتل کړی د ډیر خوشاله. بیا یو کس دعوه کوي مسیلمه کذاب چې زم پیغمبر یم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وصال نه وروسته حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو زبردست فوج تیار کړ. مسیلمه کذاب سره د جنگ کولو لپاره پدې کې اویا قاریان 200 قاریان غالبا پدې کې شهیدان د قرآن حافظان 200 کسان 200 صحابه پدې یو جنگ کې شهیدان شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره جنگونه کړي دومره صحابه نه دي شهیدان شوي، لیکن د ختم نبوت مسله چې کله راغله 200 صحابه خپل نظرانی پیش. دومره اهمه مسله ده د ختم نبوت. نن سبا هر یو سړی را لټیز د نبوت دعوه کوي. دغه مسلمه کذاب حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سے چا شهید کړی؟ وحشی. کله چې ایمان راوړ د مکې د فتح نه وروسته نبی علیہ السلام باندې کړی و چې د ما مخ ته به نه راځي، نو خو د ایمان راوړو تا ته معافي میلاو شوه، لیکن د ما مخ ته مه راځه. کله چې ته د ما مخ ته راسې د حضرت حمزه سترګې د ما سترګو ته ودرېږي. ده په زړه کې دغه وعده وکړه چې یا رسول الله دغه حمزه رضی الله تعالی عنه د ما د لاس نه شهید شوی ده، لیکن زه به په اسلام کې یوه داسې کارنامه کړم چې دغه حمزه رضی الله تعالی عنه به بیا د تا نه هېر. دغه وحشي په دغه جنګ کې شریک و د مسیلمه کذاب سره په جنګ. کتابو لیکلي دي چې دغه وحشي نیزه وغورځول او دغه مسیلمه کذاب یې قتل. او ده به دا خبره کوله چې ما د لاس نه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شهید شوی و په ناپوهۍ کې د جاهلیت په دور کې، لیکن د هغه بدله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناموس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت په مقابله کې د مسیلمه کذاب په شکل کې چې ما د قتل کړه هغه ادا کړ.